اللہ تعالیٰ فرمائی حدیث قدسی دے چې تاسو په مځکه والا باندې رحم وکئ نو د اسمان رب په تاسو باندې رحم وکړي. په دې حدیث مبارک کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم مختصره خبره کړې ده، خو بلکې جامع ترینه خبره ده. کوچری یو انسان دا خبره په ژوند کې راولي نو د ده په ژوند کې به تبدیلی او انقلاب برپا شي. مونږ او تاسو چې څومره مخلوق یو ټول د رحم محتاج یو. کو د رحم سوری په مونږ او تاسو باندې کله وي نو مونږ او تاسو به د هر قسم آفات او بلیاتو نه په خپله پناه کې ساتو. خو چې کله رحم لاړو نو بیا به غضب شروع کېږي. په دې وجه باندې دا د رحم معامله ده چې رحم وکړي نو بیمار له شفا ورکړي، چې رحم وکړي دشمنی په دوستۍ بدله کړي، چې رحم وکړي رشته نه رشته ورکړي، چې رحم وکړي رزق نه رزق ورکړي، چې رحم وکړي باران نه باران ووري، چې رحم وکړي اولاد نه اولاد ورکړي، چې رحم وکړي ژوند کمزوري هغه ولا قوت ورکړي، چې رحم وکړي درد روان دی او هغه درد چې دی الله تعالی په شفا باندې بدل کړي. دغه شان چې رحم وکړي د اولاد د فتنو نه سړی بچ کړي، چې رحم وکړي د ډاکو او قاتل او رهزن نه سړی بچ، چې رحم وکړي د درنده نه سړی بچ، چې رحم وکړي نو د جیلونو نه انسان خلاص، چې رحم وکړي د ژوند هر لاره کې د خیرونو فیصلې وشي، چې رحم وکړي د جهنم نه نجات ورکړي، چې رحم وکړي د ځنکدن سختي ختمه کړي، چې رحم وکړي د قبر تیاره ختم کړي. او لنډه دا ده چې د ژوند کمه یوه ادا ده، که وړه ده که لویه ده که معمولي ده که غټه ده، خو دا د رحم سره تړلې شوې خبره. وجه هم دا ده چې هغه حافظ الپورۍ صاحب وایي چې اکرمکو هر څو منډه د نبي کړه، خو د کرم آقا راښکلو مصطفی ته که په علم خلاصېدل وی بې له فضله چا بغضال نه ویل بو علي سینا ده. یعنې دا د کرم معامله وه چې رحم یې وکړو نو د ابو جهل ملعون زوی حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه چې لا کافر او هغه منډه وهله، خو چې کله ورسره رحم او کرم شامل حال شو د الله نو هغه دشمن چې د نبی علیه الصلاة والسلام بدترین دشمن د هغه زوی حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه را روان شو او د الله د نبی په دربار کې چې دی د هغه بیعت یې وکړو او دغې دربار ته راغی که نه تېښته یې کوله، ځکه رحم ورسره شامل شو. دا رحم دی چې کله د مور د خپل بچي سره او د پلار د خپل بچي سره څونه مینه، دا د رحم هغه معامله ده. ځکه نبی علیه السلام وفرمیل چې الله تعالی وفرمیل چې تاسو رحم وکئ په مځکه باندې. نو رحم بیا په دوه قسمه دی، یو انسان د رحم کې الله ته صرف محتاج دی، بل دا ده چې رب العالمین د انسان په تن کې هم رحم چې دی دا شامل کړی دی. نو دغه رب راته دا خبره کوي چې تاسو دغه رحم وکئ په دې هغې خلکو باندې چې هغه محتاج دی رحم ته. اوس محتاج رحم ته څوک دي؟ په دې معاشره کې ځینې خلک یې غټ پیدا کړی، ځینې واړو د مال په لحاظ سره پیدا کړي، او دغه شان ځینې ته چې دی مال ورکړی دی ځینې کمزوري پیدا کړي، د چا په وجود کې کمزوري، د چا په عاداتو کې کمزوري، د چا په مال کې کمزوري، د چا د اولاد کمزوري، د چا د رشتې کمزوري، رنګارنګه محتاجۍ دي چې یو انسان چې دی هغه په ترقۍ روان دی او بل انسان چې دی بې ترقۍ دی په زوال روان دی. نو چې دا په زوال روان دی په دو رحم وکړه، خپل مینه ورسره شامله کړه، خپل محبت او مال ورسره شامل کړه او دې عزتمن جوړ کړه، نو د اسمان رب به د دې په عوض کې پتا باندې رحم وکړي. او دغه شان په ځناورو باندې رحم وکړه، په انسانانو باندې رحم وکړه، هغوی ته د ګیا ضرورت دی د هغې بندوبست وله وکړه، د اوبو ورته ضرورت دی د هغې بندوبست وله وکړه، انسان ته د ډوډۍ ضرورت دی د هغې بندوبست وله وکړه. څنګه چې قرآن حکم کوي ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مؤمن به دی چې دی به د خدای په مینه کې مسکین ته یتیم ته او قیدي ته به ډوډۍ ورکوي، دا رحم دی. چې د خپل مال نه صدقه ورکوي دا رحم دی په بندګانو باندې، چې د خپل مال نه زکات ورکوي دا رحم دی په بندګانو باندې، چې خلک د بې دینۍ نه را اړي دین طرف ته دا رحم دی په بندګانو باندې.
چې خلک د ډاکو قتل او د رهزنۍ د لارو نه رااړي او د اسلام صحیح لاره وتښي دا رحم دی او د دې رحم په وجه باندې چې تا هغوی باندې رحم وکړو نو بیا چې دی الله به په تا رحم کوي. دویمه بېرحمي ده. بېرحمي دا ده چې ته د خپل بچي دپاره نشه نه خوښې او پردی بچی دی په نشه کې سر کو د هغونه دې پوډري جوړ کړو هغه دې په آیس برباد کړو هغه دې چې دی قاتل لحظن او ډاکو دې ته جوړ کړو بېدینه دې ته جوړ کړو بې حیا او بې غیرت او بزدله دې ته جوړ کړو او ستا دا خیال دی چې یاره زه دا کار کوم خو ما ته به څه نقصان نه رسي خو دا ژوند به خامخا د ګناهونو سزا درکوي. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا ژوند په خپله د ګناهونو سزا ورکوي. په دې وجه باندې زما مسلمانانو روح په دې حدیث مبارک کې مختصره خبره کړې ده خو جامع ترین خبره ده. کو کله را پکې رحم پیدا شو نو موږ او تاسو به یتیم وپېژنو موږ او تاسو به کونډه وپېژنو موږ او تاسو به مسکین وپېژنو موږ او تاسو به غریبانان وپېژنو په هغوی چې کله د رحم معامله شروع کړه رب ته ګوره رب به په تا باندې د رحم معامله شروع کړي. دا عوض دی دا عوض دی چې الله تعالی به خامخا سره مدد کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله تعالی فرمایل چې تاسو رحم کوئ تاسو رحم کوئ په تاسو باندې به رحم کیږي. اے د ادم اولاده تاسو په مځکه والا باندې رحم وکړئ د اسمان رب په تاسو باندې رحم وکړي. یا د رحم مستحق سپینګری هم دي بوډایګانې هم دي د رحم مستحق اولاد هم دی د رحم مستحق خپل کور والا هم ده د رحم مستحق چې دی پلار او مور هم دي او د ژوند هر یو کس بلکې ځناور انسانان دا ټول د رحم مستحق دي. نو چې په دوی باندې رحم وکړې د هغوی سره د رحم معنی دویمه بدلنډه دا وکړو چې په هغوی سره مدد وکړې مرسته وکړې چې ته د کمې ښېګړې د ځان دپاره خوښې او هغه د دغې مسلمان دپاره د ځناور دپاره د انسان دپاره دا ټولې چې دی خوښې کړي. اگر کو کافر ولینی نو په دې رحم په وجه به الله تعالی په تا رحم وکړي. پیغمبر خدا سلم وار بار بدا دعا کوله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے رحم کوونکي ذاته په موږ باندې رحم وکړه په موږ باندې رحم وکړه. نو چې رحم وشي نو بارانونه به راوورېږي چې رحم وشي غلې به راوټوکېږي چې رحم وشي عزتونه به میلاو شي. نو رحم وکئ په بندګانو په هغه ناداره خلکو باندې چې هغه بالکل محتاج دي. الله تعالی به تاسو نه د احتیاج دروازې به در باندې بندې کړي الله به عزتونه درکړي قدر به درکړي. نو ځکه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الله تعالی وینا ده حدیث قدسی دی چې اے د ادم اولاده تاسو په مځکه والا باندې رحم وکئ اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي. په دې حدیث مبارک کې موږ تاسو ته یو ډېره عظیمه نکته بیان کړه یو لویه خبره راته وکړه چې کله په چا کې نرمي پرته وه دی به رحم کولی شي خو چې په چا کې نرمي نه وه پرته دی بیا رحم نه شي کولی. او نرمي چې زده کېږي نو هغه به د څه نه کېږي چې نرمي در پکې پیدا شوه د دې دونه کمالات دي چې زور وي په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غرو کې وباسي پستې اوبو زور وي په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غرو کې وباسي پستې اوبو. کله چې در پکې نرمي ونه په خپل تمام ماحول په هر چا په زړونو باندې به بادشاهي کوي او چې سختي در پکې وه بیا به قتل کې بیا به ډاکې کې بیا به هر قسم ګناه کبیره ته په ډاګه ورځي ځکه زړه به سخي. او نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د نرمۍ نه محرومه شو د ژوند د ټولو خیرونو نه محرومه شو. د الله نه مې دعا ده چې الله تعالی په موږ او تاسو کې رحم پیدا کړي زموږ او ستاسو زړونه نرم کړي او زموږ او ستاسو نه رب العالمین خیرونه او برکتونه دا خپل مخلوق ته خوارو کړي او الله تعالی زموږ او ستاسو د ژوند ټول ضروريات د خپلو خزانو نه پوره کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.